أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. خلق مش كتاب ورکړی هذا كتاب داس تلاوت کوي چې څرنګه د کتاب تلاوت کولو حق ده او کچیر د حق ادا نه کو به دا خلق خسارې مندون کې دي. دوم باب تفعیل خاصیت دا ده چې دې چې به د تجرید او اهتمام معنی پیدا کړي لکه دوه مثال قرآن شریف چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. دا سورة آل عمران ولا شروع آیاتونه دي چې دا آیات الف لام میم دې مطلب الله ته پته ده. الله لا اله نسي خدایان الا هو مگر صرف یو الله الحي هغه همیشه د پر زمده ده القیوم او قائم پاتې کیدونکی ده. نزل عليك الكتاب نازل ک پتا باندې کتاب بالحق په حق باندې مصدقا لما بين يديه چې د تصدیق کوونکی دغه چې کوم ته مخ ته ده وانزل التوراة او د نازل ک تورات والانجیل او انجیل من قبل دین مخ چې هدى للناس د هدایت لپاره د خلکو وانزل الفرقان او نازل ک فرقان ان الذين بشکه خلق کفر چې د کفر کړي بآیات الله پایاتو د الله تعالی لهم عذاب شدید دوی لپاره سخت عذابي والله او الله تعالی عزیز ذو انتقام زبردست بدلی اخیستون کړه. دغه آیات چې نزل او نزل باب تفعیل نه ده نزل ينزل تنزيلا نزل لفظ قرآن شریف پر استعمال سره ده او انزل هم قرآن شریف پر استعمال سره ده. نزل او انزل چې موږ فرق دا ویل چې انزل چې کوم باب فعل نه هغه چې به یکبارګي او نزل چې کوم باب تفعیل نه راسي هغه چې به تدریجي نو به تجرید او یکبارګي دا خود سره اختلاف چي دي یعنی دوه سره زید دي. دا مطلب چې کوم پر باب افعال یعنی انزل الفرقان انزل کلفظ استعمال سره ده دې مطلب دا ده چې د قرآن شریف لوح محفوظ نه اسمان دنیا ته یو ورچې نازل سپټاک باندې او نزل چې کوم قرآن شریف پر استعمال سره ده مطلب دا ده چې نزل بل اسمان دنیا نه د موقع په نسبت باندې پیغمبر علیه السلام د په وخت زیره سره کوم قرآن شریف نازل سره هغه مطلب نزل ده. او انزل التوراة والانجیل دې مطلب دا چې تورات او انجیل د دوه سره کتابونه یو ځای एकदम نازل سلی وو. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من لا تنفع ومن نفس لا تشفى ومن قلب لا تخشى. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.